ستاسو ډیره مننه چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه زموږ لپاره وخت وویستو او تاسو دلته راغئ. ستاسو ډیره مننه. زموږ نن موضوع د ماشومانو د تربیت باره ده. د ماشوم تربیت به د ابتدا نه سټارټ کړو. نو په دې کې بیا دوه فیزري دي چې کوم به موږ ډسکس کوو، پای به موږ تاسو نه معلومات کوو. یو د ماشوم چې کله د مور په خېټه وي، بل بیا چې کله ماشوم پیدا شي. اول خو تاسو ماته دا ووایئ چې د ماشوم چې کله د مور په خېټه وي، مور ته څه کور پکار دي؟ آیا د مور په خېټه چې ماشوم یو مور څه کوي نو د دې اثر په ماشوم باندې کیږي که نه کیږي؟ اول خو دا تپوس. او که کیږي نو بیا د ښه تربیت دپاره مور ته څه کول پکار دی چې د دې ماشوم صحیح تربیت وشي او دا ماشوم چې کوم دی دا بیا وروستو مور پلار لپاره هم درد سر جوړ نه شي او د معاشرې یو ښه شهري جوړ شي او یو ښه مسلمان جوړ شي. نو څه کول پکار دی مور ته په دغه دورانیه کې چې د ماشوم صحیح تربیت دپاره دي؟ تاسو ډېر په یو ښه موضوع باندې الحمدلله سوالات پیش کړي دي. زه کوشش دا کوم چې د اسلامي نقطه نظر سره د احادیث او د قرآن کریم د آیاتونو په رڼا کې د ماشوم د تربیت سلسله واضحه کړم. چې د ماشوم کله د مور په خېټه باندې وي، علماء لیکلي دي چې مور هر قول ادا کوي، هر فعل د هغې نه صادریږي، هر خبره کوي، هر عمل کوي، د دغې اعمالو د ماشوم په ذات باندې اثر کېږي. بالکل اثر ورکوي. د دې وجې نه علما فرمایي چې کم د حمل دوران دی 8 میاشتې 9 میاشتې کم بیش، نو د مور دپاره یو څو اعمال دي چې هغه انتهایی ضروري دي. ځکه چې د ماشوم دغه وخت کې جسم جوړیږي، د کې روح اچولی کېږي، مکمل د یو انسان شکل درته میلاویږي. نو دا د ده د تربیت د دغه ځای نه ابتدا شوې ده. چې ابتدا وشوه نو اولنی حکم د اسلام دا دی د مور او پلار دواړو دپاره، خصوصي مور دپاره، اول والدینو دپاره حکم دا دی چې بچو دپاره به د نیک عمله کېدلو دعا کوي. والدینو باندې لازم دی چې د ده د صحت او د ده د صحیح سالمیت سره دنیا ته د راتلو دپاره دعا کوي. اولنی حکم والدینو دپاره دا دی. دویم چې کله ښځه وي حامله او ماشوم د دې په خېټه باندې وي، نو چونکې ماشوم خامخا غذا خوري او غذا ملاویږي چې کومه غذا مور خوري د هغې د غذا نه الله د دې ماشوم د غذا انتظام کوي. نو چې مور حلاله غذا وخوري ماشوم ته به حلاله غذا ملاویږي، نو ماشوم به په حلالو سره رالویږي، جسم به جوړیږي. او که حرامه غذا ور واچول شه، ماشوم ته حرامه غذا ملو شوه، دنه صحیح کارونه الا ماشاءالله. نو دویم عظیم اور چې کوم ضروري امر دی والدینو دپاره چې به والد صاحب به کوشش دا کوي چې خپلې بیبي ته حلاله غذا ورکړي. دې څیز کې زمونږ انتهایی غفلت دی. پلار وایي چې بس ماشوم له به زه روړم چې د هر طرفه وي، که حلالي که حرامي، دې ته غور نه کوي، خو بس کور ته رزق را رسوي، کور ته کپړه را رسوي، ضرورت پوره کوي. نو د هغې غلط اثر زمونږ په بچي باندې پروت. دریم حکم دا چې کله ماشوم د مور په خېټه باندې وي، نو د مور دپاره ضروري امر دا دی چې مور او پلار په دواړه نیک عمله پابند شریعت وي. کو پابند شریعت نه نو د دې خوله به غلطه استعمالیږي، سترګې به غلطه استعمالیږي، لاس به غلط استعمالیږي. علماء لیکلي دي چې د حمل په دوران کې ښځه چې کومه خبره کوي د هغې خبرې اثرا د ماشوم په ذات باندې. د دې لاندې علماء وضاحت کړی دی، خو زنانه غیبت کوي، چغلخوري کوي، دوه په جنګ کوي، دغه رنګې بد زباني کوي او بیا بالماضي کوي، موز نه کوي، بس د دې ماشوم دی الله مل شي. په خپله لاس سره بچی د خپل ځان نافرمان جوړول. د دې وجې نه چې کله ماشوم بیا دنیا ته راشي نو فطرتي طور سره هغه اسلام نه قبلوي، په زور به موږ د اسلام احکامات پیش کوو، نو زموږ د قابونه ماشوم بهر وي. نو دا یو پیغام ورکو میندو ته خصوصي طور سره چې بای دا په خپله اول پابند شریعت شي، نو زموږ بچي په پابند شریعت خامخا